زمونږ استاد خبره کوله زمونږ په علاقې کې یو طالب و مدرسې کې به سبق ویلو پلار به ورله پیسې نه ورکولې طالب علاقې کې یو ملک ته ورغی وی ته زما پلار ته ورشه ما ته خپل بابا پیسې نه راکوي زه په مدرسې کې قرآن وایم هغه ملک ورغی چې کله ملاقات ورسره وکړلو ملک پلا والد صاحب ته وایي طالب والد صاحب ته چې ستا څلور بچیان دي یو ډاکټري سبق وایي یو انجینیر سبق وایي یو مشتري سبق وایي تا یو طالب بچای دا هغه مدرسې کې قرآن وایي هغه طالب ګیله کړې ده چې مالا بابا پیسې نه راکوي او زه په مدرسې کې قرآن وایم نو طالب بچی له پیسې ورکوه ملک چې پلار جواب ورکوي ملک دا وی که انجینیر جوړېږي پیسې ورکوم که ډاکټر جوړېږي پیسې ورکوم که مشتر جوړېږي پیسې ورکوم که دنیوي نور کارونه کوي پیسې ورکوم خو لیکن دی چې د قرآن حافظ جوړېږي او دی د بخاري حدیثو عالم جوړېږي دله پیسې نه ورکوم وی طالب لګیا د مدرسې کې سبق ویلو ملک وی څه وخت تیر شو هغه طالب ولا والد صاحب لږ ما ته توجه وکړي صرف 2 منټه لږ ما ته وګورئ لږ توجه سره کښېنئ وی لږ وخت تیر شو د طالب والد محترم دنیا نه لاړو وی زه په سفر کې وم چې کله ما ته رنګ رالل او زه بیا رالم جنازې له وی جنازه شوې ده وی قبرستان ته لاړم ما ویل چې دا تا ډېر ښه ملګرو دعا به ورته وکړې هغه ملک وایي وی چې کله قبرستان ته لاړه قبرستان کې تازه قبر جوړ ده لرې نه ګورم چې هلته یو طالب ناسته او د قرآن یې کودو کړی ده او په چغو چغو باندې ژاړي وی ومې نه پېژندو وی چې کله نږدې ورغلم او قبر ته مې وکتل هغه طالب ته مې کله وکتل ما ویل الله دا هغه طالب ناسته کوم طالب چې ما له ګیله کړې وه بابا ما له پیسې نه راکوي زه په مدرسې کې قرآن وایم مدرسې کې حدیث وایم ما سره روټۍ پیسې نه وي ما سره د چای پیسې نه وي وی هغه طالب په لاس کې قرآن نیولی ده او خپل دوستار یې لرې کړه او د پلار په قبر باندې دوستار یې ایښی ده الله رب العزت ته په چغو چغو ژاړي او څه ورته وایي وا الله تا له پته ده ما مدرسې کې قرآن ویو ما د بابا پیسې نه راکولې ما دپاره جامو دپاره پیسې ما سره نه وې ما ډېر په تکلیفونو باندې دا علم حاصل کړو خو الله په ژوند کې مې درنه یو سوال نه ده کړه نن د پلار قبر په مخ کې درنه صرف یو سوال کوم الله او دا به خامخا قبلوي الله که چېرته زما قرآن د خپل برګاه کې قبولي دا علم د خپل برګاه کې قبولي دا دوستار د خپل برګاه کې قبولي الله د قرآن خاطر وکړه زما والد محترم قبر جنت بغیچو نه باغ وګرځوه